عز علیها بالنواجز، زما سنت راټینګ کوي او زما نرستو زما د خلفاو داغي خلفای راشدین دي داغي سنت راټینګ کوي. دا کلکونه سي داسې کلکونه سي لکه څنګه چې په جامو کې کلک یو شی نیول کیږي دې لپاره چې خلاص نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم موږ ته دغه وینا دغه وا که څوک پکې دا وایي اته رکاته څوک کوي نو دی به د دغې شل رکاتونه دغه 12 رکات یې کټ کړو اته وکړو نو سنه سه خو وکړو که نه سنه سه وکړو 12 رکات ورته قرض پاتې شو. سبا که قیامت کې شي الله دې تپوس کوي دا 12 رکات دې ولې نه کول. زما چې کم پیغمبر می در لګلو پیغمبر تاسو ته ویلو زما د خلفاء او راشدینو هغه سنت راټینګ کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ویلو عمر رضی الله تعالی که زمانه رستو بل پیغمبر راتون کې وې نو عمر به هغه دا خبره کړله او هغه دا خلک په دې باندې راجمه کړلی چې راجمه کړو وس پکې د بل چا واک اختیار نه چلیږي چې نه بل سړی به راشي نه دا اته دي یو سړی اته کوي یو سړی سلور کوي یو سړی بالکل نه کوي بالکل نه کوي هغه باندې خو زمونږ په زور نشته. موږ ورته دعوت ورکولی شو مینت ورته کولی شو لیکن کولی خو نه شو که نه. خلک وایي چې که نه ځې نو په شا به دې وې سما او چې نه خورې نو چې سره وکم نو چې یو سړی نه کوي چې سړی نه کوي که نه د نه کول دپاره بیا شل بانی خبره خلک کوي نو بیا شل بانی. یو سړی چې نه کوي دلته کې چا ووې وی ته سلوې خورځې د تکبیر اولا سره مونځ وکړه زه به تاله پلانکې شی درکم. هغه وی ټیک ده چې وی کړه سلوې خورځې تېرې شوې بیا هغه شی راکړه هغه وی د الله طرف نه چې څه منظوروي بس ته دا دومره کار دی وکړو او الله به له ثواب درکوي او الله به د تکبیر اولا د وجې نه سلوې خورځې چې سړی وکړي نو الله رب العزت د منافقت نه بری کوي. الله رب العزت د جنت په لیست کې د هغه نوم لیکي. هغه وی ځه ما د لمبې اودسه کړلي خبره او تا نسیا کړه چې خبره دې نسیا کړه ټول مې بیا اودسه کړلي وي. چې یو سړی بیا اودسه کوي مونځ کوي خو بیا اودسه کوي روان دی ولاړ دی لیکن په هغه طریقه باندې نه کوي کومې طریقې باندې چې موږ ته تعلیم شوی دی د الله او د الله د رسول د طرف نه چې هغه نه کوي نو دته اجر خو ثواب نه ملاویږي. هسې کته کېدو پورته کېدو باندې ورزش باندې په پیټي باندې پیټي کوي په سکول کې کوي په بل ځای کې کوي هغې باندې ثواب نه ملاویږي. ثواب په عبادت ملاویږي. د عبادت کوي نو د عبادت دپاره بیا شرطونه دي دی به د هغې دپاره د ټول نه اول اودس کوي جامه پاکه پکار ده ځای پاک پکار دی بدن پاک پکار دی وخت پیژندل پکار دي دا ټولې خبرې دي دا ټولې یې نو هله به دا مونځ قبلیږي قبلې ته مخ کول پکار دي دا ټولې خبرې دي چې دا ټولې خبرې پکې نو هله به دا مونځ قبلیږي. په دې کې یو شی پکې نشتی. سړی وایي ما خو اودس کړی و خو نه معمولي غونته کې دغسې لږ معمولي غونته کې هوا وتل وه نو هغې باندې خویز نه کېږي. بیا خبره ورانه په دې باندې هم ده هلته کې سړی وایي هلته کې نقصان په کم ځای کې شی دی او انځي کم ځای وهم دې کم ځای او ډب دې کم ځای نه خیږي نو هلته کې نقصان یو ځای کړلی او ته لګیا مخ انځې ته لګیا مټې انځې خپې انځې سر باندې مسه کې هغې خو نقصان نه دی کړی وایي دا زما او ستا عقل دې ته نه رسي دا په عقل باندې نه ده دا په نقل باندې ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. روژه ده هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عبادت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې هر عمل چې هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنگ نو ناقبوله دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د سنت رنگ پکې پکار دی د هغه په طریقه دی نو هله به قبولي که هغه طریقه پکې نه وي ناقبوله وي. هر عمل کې چې ګورې که یو سړی مونځ کوي که یو سړی روژه نسي که یو سړی مونځ کوي په بله طریقه باندې وکړي اودس کې فرق دی مونځ نه کېږي. قبله معلومه ده دا قبله ده لیکن دی ولاړ دی بل طرف ته نو بل طرف ته ولاړ دی مونځ نه کېږي لګیا به یې که نه
دیکھ کدے شل رکعت نه د سلويخ رکعت وکي. د امام مالک رحمت الله علیه پنځ مای تراوی هغه دا سلو رکعت په دې منځ کې تاسو نور نفل کوي، نفل پکې کوي سلو رکعت نه هغه وی 36 رکعت دي. د شل رکعتو نه کم زمنګ پای مو کې یو تنم نشته. امام مالک رحمت الله علیه وی 36 کوي وی اولی هغه مدینه کې پاتې کېدو او دا نور چې وو خلق هغه په مکه کې وو نو ترویح به وی دیتا چې دا به آرام کوي. آرام مطلب یا خو دې غلې ناسي یا به خپې وغځي سلګړې دمه به وکړي آرام به وکړي بیا به شروع کړي. نو هلته کې په مکه کې کعبه وه نو د هغې نه به خلکو طواف وکړو سلو رکعت چې به وکړو پابسې طواف به وکړو نو بیا به ودرېدو بیا به سلو رکعت وکړو بیا به طواف وکړو. نو دلته کې مدینه کې خو نشته دا شی. نو هلته کې چې کله سلو رکعته امام وکړو نو د هغې نه وروستو سلو رکعته تاسو ځانله نفل وکړئ. نو نفل به یې وکړو نو هغې چې ټوټل جمع کې نو هغه به 36 رکعته شو د فرض او د سنتو نه علاوه د ویترو نه علاوه. نو دا په دغه طریقې باندې دا د هغه وخت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه موږ ته چې دا راغلی نو دا تقریبا 14 صدۍ پورې دا خبره دغسې راغله او د هغې نه وروستو خبره ورانه شوې ده څه ګډه وډه شوې ده خلک پکې راغله نو هغه نورې خبرې شروع کړې. نو موږ خو هغه خبره منو چې کوم د الله کوم د رسولي دی وایي نه پخوا خو به نه الله او نه رسولو خو یو منصور او یو سالارو یو سالارو یو منصور وی نه الله او نه رسولو. نو موږ هغه نه یو موږ الله او رسول منو موږ سالار او منصور نه منو. زمونږ په دین کې څومره کارونه دي ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د صحابه کرامو د طرف نه ائمه مجتهدینو د طرف نه دا موږ ته ټول بالکل واضح راغلی. زمونږ مصیبت یو ځای کې دا دی چې کله یو سړی خبر وکړي وایي دی پیغمبر او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مقابل کوي. خبره دا نه ده څوک چې دا کوي دا تاله مغالطه در کوي. یو طرف ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی بل طرف ته د دې زمانې مولا دی. خبره دې ده خبره د دې نه ده چې د پیغمبر او د ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره ده د پیغمبر او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره نه ده. د دې تقابل نشته. تقابل دی د دې چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوم نو د تابعداري زه د چا په نقش قدم باندې وکم د چا په ښوونه باندې وکم د هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ښوونه وکم او که نه د دې زمانې په مولا باندې وکم. خبره دا ده. نو بس پوهېږي څوک هغه سړی ښه پوهېږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یې لیدلي او که نه دا سړی ښه پوهېږي چې دی ابل اوس پیدا شوی دی. هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ښه پوهېدو هغه هر څه لیدلی وو هغه صحابه لیدلی وو هغه تابعین لیدلی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم د ټولو نه غوره دور هغه دی چې کوم زه کې زه یم او بیا دې پسې چې کوم دور دی هغه ښه دی دې پسې چې کوم دی هغه ښه دی ثم یفشو الکذب بیا به دروغ خواره شي. نو د هغه د دروغو زمانې سړی هغه او د امام ابو حنیفه رحمت الله تقابل لی. اوس کم یو واخلو امام صاحب واخلو او که نه د هغې زمانې چې هغه د دروغو زمانې سړی دی هغه والو. بعضې خلک داسې دي دا خلکو له مغالطه ورکوي سړی خطا کوي غلطی یې داسې کوه. امام ابو حنیفه رحمت الله په څه پوهېدو آیا پوهېده که نه پوهېدو هغه د خیر القرون د دور سړی و هغه صحابه لیدلی وو هغه څیزونه لیدلی وو چې هغه کارونه صحابه به کول هغې لیدلی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه باره کې فرمایلی وو صلو کما رأیتمونی اصلي. احادیثو ذخیره چې څومره راوالی قرآن کریم راوالی ځان ته مخې ته کېده 2 رکعته مونځ نشي کولی دا نشته په دغې طریقې باندې چې داسې به کوې او داسې به کوې او داسې به کوې دا نشي کولی. دا نشي یو سړي لی ورکړي چې هغه دا طریقه د مانځه نه زده کړي قرآن او حدیث ورته کېده وایي ما ته 2 رکعته په دې کې ته اقیم الصلات الله ویلي دا وکړه نشي کولی. مونځ هغه په دغه طریقې باندې دی څنګه چې موږ صحابو ته وی
تاسو چې زه څنګه لیدلم دقه شانتې مونځ کوئ. صحابه لیدلي، بیا تابعینو بیا تبع تابعین هغو لیدلي. دغسې دا خبره ټوله په دغسې په تواتر سره په دغې عمل سره را روانه ده. په دغه عمل سره چې را روان دی تواتر عملي وی، دې ته اجماع وی. د صحابو اجماع، د تابعینو اجماع، تبع تابعینو اجماع، دا په دې باندې را روانه ده. بعضې خلک هغه مغالطې به ورکوي. نو په کار ده چې موږ دغې مغالطو کې نه شو. یو خبره هسې بل وکم، یو سړی وایي 8 رکعاته، نو دا 8 رکعاته خو موږ کوو که نه کوو که نه؟ زموږ دی کې 8 راځي که نه راځي؟ 8 به کې راځي. سبا قیامت کې الله رب العزت تپوس وکړي هلکه تراویح دې 20 رکعاته کړلي که نه دي کړلي؟ ما خو 8 کړلي. نو قیامت کې دغسې تپوس وشي دا 12 رکعاته به د کم ځای نه راوړې؟ کم ځای نه به راوړې؟ بیا کېږي؟ بیا خو نه کېږي. عمل ځای خو دنیا ده، آخرت کې بیا نه کېږي، په قبر کې نه کېږي. نو چې کله هلته کې که تپوس وشي چې هلکه 8 رکعاته تراویح پکار دي، چې 8 رکعاته تراویح شي، نو څه به شي؟ منګ ته دا 12 چې دی دا تلر کا گزار کا بهر ته، دا 12 ته گزار کا او ته واخله په دغې راشي. بیا هم زمونږه په هغې کې خیر دی. دغسې په هر عمل کې هغه کار کول پکار دی چې په هغې کې احتیاطي. نو که دغه د 8 رکعاتو دا خبره څوک کوي، دا ما ووایې د 14مې صدۍ پورې څوک نشي پیش کولی، لیکن که شي شوه ځه ستا خبره صحیح شوه. 8 رکعاته هغه موږ به الله ته ور مخکې کوو، دغه خو موږ کړلي 20 رکعاته یو کړلي، دا 12 ته کټ کا او دا 8 واخله قبول کا. لیکن دا کم سړي چې 8 کړلي هغه به دا 12 رکعاته د کم ځای نه راوړي. خبره دغسې کې ده. نو هر یو کار هغه په احتیاط باندې کول پکار دي. زمونږ د ټیمونو مسلو کې هم خبرې راځي. ټیمونو کې ماښام ټیم دی، ماسخوتن ټیم دی، د سهار ټیم دی، په دې کې چې کمې کې احتیاط دی په هغې عمل وکوي. روژه بندولی مخکې بنده کا او مونځ کولی لږ وروسته یې وکړه. اسانه باندې خبره ده. احتیاط چې ستا روژه هم وشي ستا مونځ هم وشي. ماسخوتن دی، ماسخوتن کې هم مسله ده، یو نقشه کې یو شان ټیم دی، بل نقشه کې بل شان ټیم دی. نو چې کله د مانځه کولو خبره ده، لکوټې خپل خوب، لکوټې خپل مصروفیات هغه لکوټې اخوا دې خوا کوي، دا 5 ساعت پکې نور اخوا کوي. زه چې کله پخار عالم په 99 کې چې زه رالم، ما دلته کې خپل جماعت کې ټیم چې بدل کو، ما یې پابندي په 9 باندې ومونځ دي. خلکو وی چې موږ خو تر اوسه پورې د 9 نه یا خوا شوي. ما وی دا مونځ ماله کوئ که الله لی کوئ؟ که ما لی کوئ نو بلکل یې مه کوئ، او که الله لی کوئ نو په ټیم باندې کوئ. ولې دغه ټیم په دې باندې د جامع فاروقیې په دغې ټیم باندې د بناري ټاون او په دغې باندې دارالعلوم کراچي د دې 3 واړو د مفتیانو د غټو خلکو د هغې باندې فتوی دي، هغې باندې دستخطونه دي. مونځ خپل خرابول نه دي پکار. سبا قیامت کې الله وی مونځ دې نه دی کړی. او موږ یو حدیث راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي به 80 کاله ژوندي عمري او هغه به پکې یو مونځ هم قبول نه وي. ولې؟ یو مونځ چې قبول نه وي خو هغې کې نور وجوهات به هم وي. هغې کې کله به اودسه به وي، کله به یې څنګه کړی، کله به یې څنګه کړی، کله به عقیده خرابوي، او کله به داسې چې بې ټیمې به کړی، ټیم لا شوی نه دی او دې د مخکې نه غوایي حلال نه دی او خانک په سر نیولی. خلک خبره کوي نو دی هغه کار کوي، هلکه ټیم لا شوی نه دی او دی مخکې مونځ کوي. نو احتیاط په خپلو عباداتو کې د خپلو عباداتو خیال په خپله ساتل پکار دي. خبرې غالبا چې ډېرې وشوې، یو 2 خبرې هغه چې زه په دې علاقه کې اینم او ډېرې په دې خلکو کې دي او دغه کارونه غلط دي، د هغې خبره کوم او خبره بس کوم. یو خبره دا ده داسې د اعلان په طور باندې وکړم، که نه مخکې تمهید به د تړمه خبره اوږدېږي. یو خبره ده چې زمونږ چې کله مړی وشي سړی
نو بیا خلک راځي را چاپېریږي ته هلکه سر یې ښکاره کوي مخ یې ښکاره کوي چې وینو دغه مخ ښکاره کول دا ناروا دي دا شیخ زکریا رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی نورو زمونږ د فقه نور کتابونه چې په هغې کې هم دي شیخ زکریا صاحب رحمه الله هغه لیکلی چې دا مخ ښکاره کول دا ناروا دي هر څوک چې زمونږ د فقه چې کوم عبارتونه دي هغې کې دا وایي چې مړی له چې څوک غسل ورکوي دا به کم از کم افرادي دا به بیا خپلي او په خپلو کې به نیکانی نیک سړی به غسل ورکوي خپلوان ډېر شی دي په شلګونو باندې دي نو ټول به نه ځي غسل دپاره څو کسان پکار دي دوه پکار دي نو درې کېږي به نه درې پکار دي نو څلور کېږي به نه څلور دي نو پنځه کېږي به نه څومره کسان چې د غسل دپاره ضروري دي هغه کسان به غسل دپاره ځي زیات به نه ځي دویم کله چې قبر کې خښولی کېږي هغې کې کم از کم افراد وي او هغې کې به نیکان کته کوزیږي هر سړی به کته نه کوزیږي زمونږ د خلکو خبرې اورانې دي وایي غسل یې ورکا زه یې راونه غوښتم قبر ته زه کوزېدمه زه یې پرې نه ښودم دا خبرې ټولې دا د بېدینۍ خبرې دي نو یو دا چې دغه ځای کې دا مړی کتل دا ناروا دي نو چې ناروا دي نو د نارواو نه به ځان ساتو نو که د چا په ذهن کې دا خبره ورننوتلې ورکوزه شوي نو ښه ده که نه ورکوزه شوي تپوس کوي د بل عالم نه تپوس کوي خو داسې عام اخوا دېخوا نه د صحیح عالم نه تپوس کوي موږ دا خبره اورېدله او کنې د شیخ زکریا رحم الله کتاب هغه ته زه وښیمه جو هغې کې وګورئ په خپله یې وګورئ پته به ولګي د هغه د بخاري شرحه ده په څلورم جلد کې په څلورمه حصه کې هغه دا ذکر کوي د بخاري په شرحه کې نو چې هغه وایي ناروا دي نور علما وایي دا فقه زمونږ عبارتونه هغه په دې باندې دلالت کوي چې ناروا دي نو دغه کتلو کې یو بل باندې ټوپونه وهل د یو بل اوږو ته ختل او هلته کې دا غوبل جوړول دا شی ښه کار نه دی چا خو ویلي چې کله ژوندی هم راته نه دي کتل اوس په لین کې د کتو دپاره غوبل څه لکوي اوس دا کسب مه کوه یو دا خبره دویمه خبره زموږ عام طور باندې کیږي زه په یو وخت کې کله چې هغه وخت کې سړی وویني نو سړي ته یاد شي لیکن چې بیا هغه وخت تیر شي سړی نه هیره شي نو یو دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الا فزور القبور تاسو کله کله د قبرونو زیارت لځئ د قبر زیارت لځئ کله کله ځئ ولې لتذکر الموت دې دپاره چې تاسو ته مرګ رایاد شي تاسو ته آخرت رایاد شي ستاسو د دنیا سره مینه کمه شي دې دپاره نه چې هلته به ځي هغو نه به غواړئ هغو نه غوښتو لپاره نه دې دپاره چې ستاسو دنیا سره مینه کمه شي تاسو ته مرګ رایاد شي په دې باندې کوم چې واقعات دي د عثمان رضی الله تعالی عنه واقعه هغه چې وایي قبر ولیده نو بیا به یې جړل ګیره به یې ټوله لمده شوه چا وی د دې تذکرې چې کېږي د مرګ تذکره کېږي ته دومره نه جاړې او دلته کې چې قبر ووینې بیا جاړې ویا دا اول منزل من منازل الاخره دا د آخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی که دا دې ښه شو نو اخوا ته به ښیي که دا خراب شو اخوا ته بیا ټول خراب دي الله رب العزت یې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو خبره مې دا کوله چې قبرونو زیارت لا کله کله ځئ یو سړی دی نو هغه په هفته کې یو پیر ځي مثال په طور باندې یو سړی وایي د اتوار په ورځ باندې زما چوټي زه اتوار په ورځ به ځم زمونږ مولیان وایي زما چوټي ده د جمعې په ورځ زه به د جمعې په ورځ ځم نو بس اختر راغی چې اختر راغی د جمعې په ورځ او دغه ملا وایي زه ځم ځي دی تلی شي یا د اتوار پر ورځ اختر راغی دغه بل سړی دا که طالب العلم دی د سکول دا سکول استاد دی یا بل ډیوټي کوونکی سړی دی چې د هغه د اتوار پر ورځ چوټي ده دی وایي زه ځم ځي دی تلی شي اختر ورځ ده تلی شي لیکن هغه سړی چې دی په ثابت کال کې نه ځي صرف د اختر په ورځ باندې ځي دا تلل ناروا دي کله چې یو سړی دلته کې دا سهار مونځ چې وشي دا رهیلې به رواني څه کوئ زو قبرستان لځو د مړو اختر لځو څوک څه وایي څوک څه دا شی ناروا دی دې نه ځان ساتل پکار دي تلل چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ویلي هغه هره ورځ تلی شي هره ورځ هم تلی شي په دویمه ورځ هم تلی شي هفته کې یو پیرې تلی شي میاشت کې یو پیرې ځې ځه کله چې ځې ځه
لیکن دغه ورځې د اخترونو ده دا د دې لپاره خاص کول دا نه دي پکار نو دې نه ځان ساتل پکار دي نورې ګڼې خبرې وې زمونږ په دین او شریعت کې حقوق دي د هر چا حقوق دي د مور و پلار حقونه دي د ښځې حق دی د رونو حقونه دي د معاشرې حق دی د غریب پکې حق دی تر دې پورې چې زمونږ په دین کې حق دی نو چا د هغه شی چې هغه په پنجره کې پاتې کېږي پنجره کې موږ نیول دی توتی دی بل مارغه دی د هغه حق دی ستا د څاروي په تا باندې حق دی ستا سپی دی سپی چې هغه د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه نجس العین دی د خنزیر په شانتي دی لیکن د دغه سپی چې په کم د چا د پاره د هغې ساتلو اجازت دی څوک یې ساتلی شي ښکاري سړی دی ښکار د پاره سپی ساتلی شي خو د کوره بهر یو سړی د پټي دپاره ساتي د څاروو دپاره ساتي د چوکیدارۍ دپاره ساتي کور جدا بهر دی هغې دپاره ساتي به ساتلی شي لیکن د کوره بهر کور ته دننه به دی نه ځي هغه له کور نه بهر د هغه لپاره به ځان له مستقل کوټه جوړه کړي جدا کمره به وي د هغه د هغه به جدا کمره وي هغې کمره کې به هغه کینی پاسي کور ته دننه به نه ځي کم کور کې چې سپی هغې کور ته یا تصویرونه پکې هغې کور ته رحمت ملائک نه راځي نور ملائک نه د رحمت ملائک نه راځي یو سړی هغه وی چې د سپي سره بیا ملائک نه راځي جدی ما ځان سره نیولی تړلی به وي ځان سره یو ځای به را سره ګرځي چې زمرم نه بل چا ورته ووایي هلکه دا سپي مري که نه مري وی سپي خو مري ول نه مري وی چې مري دا څوک وجني د دې لپاره هم څوک ملایکو کې څوک مقرر وي که نه هغه به څه اخلي وی او وی کم ملائک چې هغه پس د سپي په مرګ باندې مقرر دي هغه ملائک به ستا نه څه اخلي ولې ته د سپي د هغې باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي اول کې ویلي اقتلوا الکلاب سپي چې څومره دي ښه دي که ناښه دي هر څنګه چې دي وجنئ بیا وروستو اجازت یې ورکړو دا څو قسمه سپي دا ساتلی شي نو دغه سپی دی د دغه سپي هم په تا باندې حق دی د ده حق دی بل څاروی دی د هغې حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو اوښ راغی هغه اوښ سر ښکته کېښو او سی ووې څه خپله ژبه کې څه وبړلېدو سی ووې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې هلکه دا اوښ د چا دی سړي وی دا زما دی وی یا خو دا خرڅ کا دا سړی دا اوښ ستا نه شکایت کوي کار رانه ډېر اخلي او خرچه لږه راکوي نو یا خو د ده خرچه پوره کا او که نشي پوره کولی لرې کا خرڅ کا بل سړی به خرچه پوره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم آخو رحمت للعالمینو د څاروی دی د دې حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څاروی د دې وهل ټکول دا دونه په داسې په ناتار باندې چې وهلی کېږي دا ناروا کار دی زموږ دا بعضې د څاروو سره د خرو سره او یا د دې اسونو سره کچرو سره دې سره زیاتی کوي د دې تپوس به سبا قیامت کې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقو ځان ویریږئ فی حق هذه البهائم د دې څاروو په حق کې دا خو ګونګیان دي عجایم دي ګونګیان دي څه ویلی نشي که دې څه ویلی شوې خبرې کولی شوې نو ستاسو په باره کې خلاف کې شکایت به یې کړی وی نو خبره ده یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې څاروی چې دی د هغې د خوراک دله به حرام نه ورکې چې ته له حرام ورکې وسه زمونږ خلک څه کوي دا کسب کوي دلته کې څه پخېږي دا څو د چرګان خرڅېږي هلته کې کله کله چرګ مړ شي دا سړی وایي دا مال راکا دا به زه خپلې میښې له ورکم دا ورکول دي ناروا دي ولې دا مردار به نه کې ورکې وله حلال وله واخله هغه وله وخوټ کوه شوروا وله ورکې او که دغه غوښه پې خوری څه چې کې کوه سره لیکن دا حرام به نه خوره پې سپی څه خوري سپی خو ګن خوري حرامه خوري مرداره خوري لیکن دلته کې یو غوایي مړلی یا یو خر مړلی څه بل څه شی غوایي میخه د چا مړه ده او دې ټانګ کې پرتی دی وایي هلکه دا خو استازه ده ځه یو پتون ترې ووهه خپل سپي له به یې ویسې دا ناروا دي یو طریقه بله ده څنګه به یې پې خوری
خورولو دپاره طریقه دا ده چې دا سپی به ځان سره روان کې نو سپی چې کله مرداره ویني نو دی بیا تا به پرېږدي ښه دا تا پسې نه درځي بیا به هلته کې ځي نو هلته کې د ځان له خوري په خپله خوري دی لیکن د هغه ځای نه چې تی کټ کې او راوړې خپل سپي لی ورکې دا ناروا دي د سپي په تا باندې حق دی نو چې سپي حق دی د بل د میخې او د غوا دا چې حلال ځناور دي د هغې خو حق د دې نه زیات دی او بیا چې کله خپل بچي دي خپل بچي دا هغې له چې راوړې هغې له هم حلال راوړه داسې نه سبا قیامت کې دی ګریوان ته لاس واچوي تا ما باندې حرام ولې خورول حرام دی ولې راوړو موږ له به حلال راوړي حلال رزق ګټل دا ځان له د ثواب او د اجر خبره ده خبرې مې زیاتې کړې او دا دوه خبرې چې مې وکړې په دې باندې که ستاسو زما په دې خبره پوه شوي یئ او عمل پې کوئ جو یوه خبره وکړئ چې او عمل پې کوو الله رب العزت ته موږ له د عمل کول توفیق راکړي دا بله خبره کمې چې ما ووې دا بعضې خبرې چې کم ناروا دي نو دغه خبرې نورو ته رسول پکار دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو دا نورو ته ورسوئ نو زم دا وایم په خپله زموږ په دې کلي کې ډېر خلک به دا کسب کوي کله چې سهار منځ وشي دلته کې د اختر د ورځې خلک به روانېږي ځي به نو دا خلک هغې نه مخکې پوه کول پکار دي نو دا په هر ځای کې دا خبره خلکو ته رسول پکار چې هلکه دا ناروا تر اوسه پورې پکې موږ اخته وو وست قلار الله رب العزت به د هغې زموږ کم چې مخکیني دي هغه به معافي وکړي خو چې وست یو سړي ته خبره پته ولګېده او بیا یې کوي نو بیا ښه ناروا ده نو خبره داسې نه ده چې یو سړي ته پته نشتی نیم خبر ځنګل دی نه ځنګل نه دی الله رب العزت به تپوس کوي تاله مې غوږونه درکړی سترګې مې درکړی وې عقل مې درکړی د بل شي په باره کې خدای تپوس کوي چې کله د اغستو خرڅولو خبره شي یو پسې ځي بل پسې ځي هغې کې تپوس کوي لیکن دین دی دین اګري نګري دا په خپله ړنده دنیا وه ړنده لاړه ډوبه دنیا وه ډوبه لاړه داسې نه ده الله به تپوس کوي عقل مې درکړی و موږ اوسېږو معاشره کې هغه سړي نه به هم تپوس کوي چې بلکل یوازې په یو غره کې داسې ځای کې پاتې کېږي چې هغې ته د انسان رسایي نه کېږي د هغه به هم تپوس کېږي خو د هغه تپوس به لکوټې اساني د الله رب العزت د وحدانیت په باره کې د هغه نه به تپوس کېږي چې دا ته چا پیدا کړی وې د عالم چا پیدا کړی نوم دی ولا نوم نه ورځي دومره دی وایي چې یو ذاتو چې هغه به دا نظام چلاو هغه یو ذاتو چې زه پیدا کړم دا ټول مخلوق پیدا کړی هغه یو ذات دی هغه سره څوک شریک نشتی دقې تپوس به کېږي په دقې باندې به هغه سړی چې هغه ته خبره نه رسېدلي هغه به جنت ته ځي او دلته کې چې موږ معاشره کې اوسېږو دلته کې الحمدلله مولیان شته دلته کې کتابونه شته قرآن شته په هغې باندې پوه خلک شته د هغو نه تپوس کول غواړي چې موږ دا کار دی غم را باندې راغلی سو کم خادي را روانه ده سو کم نو دی د غم خادي باره کې وینا څه کېږي غم خیسته کېږي په ویر وینا او خادي خیسته کېږي په ډنګ ټکور وایي دا خبرې دواړه ستا د قرآن او د سنت نه د دین او د شریعت نه د مسلمانۍ نه بهر دي دین واده خیسته کېږي په سنت طریقې باندې او غم خیسته کېږي په صبر باندې خیسته کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه هغه سړی زما امتی نه دی چې هغه سګی خپل ګریوان نشلی خپل ځان په سپېړو وهي او خپل ویښته شو کوي او د جاهلیت د دور هغه اوازونه کوي نو دغې نه ځان ساتل پکار دي خادي هغه د پیغمبر په طریقې باندې داسې نه کالتوس واغسته څومره واغسته دومره واغسته چې ویې ډزول 1,00,000 روپو کالتوس یې والوزول د 2,00,000 یې والوزول د دې به تپوس کېږي دا نه ده چې میرا جسم میری مرضی نه دا خبره نه چلیږي مال الله ورکړلی د دې تپوس په قیامت کې هم کېږي قیامت کې سړی به قدم نشي اوچتولی څو پورې چې 15 خبرو جواب یې نه ورکړی پای کې یو دا ده مال دې په کومه طریقه ګټلی نو په کومه طریقه دې خرڅ کړی د ګټلو به هم تپوس کېږي او د خرڅ کولو به هم تپوس کېږي چې تا په کومه طریقه باندې مال دې ګټلی او په کومې طریقې دې خرڅ کړی ته ما الوزولی
په ډزو کې مې الوزولی و، په پټاسو کې مې الوزولی و، د دې به تپوس کېږي.